ګرانو کتونکو سلامونه. زه مودي نه موزي هغه ته چې کوم دی په دې سانډا ناست یم او دا خبره ورته کومه چې انډیا خو دې تباه کړه، د هغې بیړه دې غرقه کړه، په معاشي توګه دې تباه کړه، په دنیا کې دې بدنامه کړله، هغه دفاعي توګه باندې تباه کړله. نن ستا هغه میزایلونه او ستا هغه تیارې هغه چې کوم دی زمین بو شوې او ته لګیا یې وې چې یاره زه په پاکستان باندې ګولۍ چلوم او ما سره د پاکستانیانو لپاره ګولۍ شته، نو پاکستانیانو سره داسې څاروي ساتلي دي که نه چې په دا څاروي در باندې در خوشې کړل نو بیا به د خپو د ایښودو ځای نه وي. نو ستا حیثیت څه دی؟ ګرانو کتونکو دا کمې خبرې چې کومه نن د یوم تکبیر ورځ ده. نن ورځ چې کوم دی زمونږ ملک په ټوله دنیا کې سترګې برندې کړې وي او دا د پاک فوج د آرمي چیف صاحب دا کومه مړانه چې په دې موجوده وخت کې وښودله نو دا د ستایلو ده. نو ځکه چې کوم دی ګرانو کتونکو زه وایم چې تاسو ورته دا ویډیو شیر کړئ چې مودي د ستا حیثیت څه دی او ته راځې او پاکستان له چې کوم دی نو دمکې ورکړې، ته د پاکستان ځوانانو له دمکې ورکړې، د پاکستان د ځوانانو د زور نه ته خبرې او ستا خو تا د همون خپل حیثیت وخو د ستا حیثیت څه دی؟ تا خو لړي د انډیا بیړه خرکه کړه، انډیا دې تباه کړه. د انډیا خلکو ته هم خواست دی چې دا خپل دغه موزي وګوري او د دې موزي نه چې کوم دی نو اجتناب وکړي، د دې موزي د له نوره د انډیا تباه کوي او د انډیا عوام چې کوم دی نو د دې ټولو خبرو ته قیاس وکړي. نو انشاءالله نور خلکو سره خبرې ترې کوو زموږ سره اوسئ. مېلمه دوست کباب ووایو مودي ته ورته په خور به درته غڼو مڼم تیارې موږ یارې کشمیر ته در وسو ها او که نه موږ پاکستان آرمي سره شانه په شانه ولاړ یو. پاکستان یې موږ ملک دی، موږ خاوره دی، خاوره مثال دی مور دی.